السلام علیکم مرګرو دا ویډیو سره لازمي وګورئ ځکه چې نن به زه تاسو سره یو داسې ایمان افروزه واقع شریک کوم چې هغه به انشاءالله د ټولو دپاره یو لوی سبق وي او دا قصه چې کومه ده نو دا څه غیر مستند نه ده، دا څه په دروغ مشتمل نه ده بلکې د مستند کتابونو نه او مستندو علماو لیکلې ده. نو قصه داسې ده چې په کوردي قوم کې یو سړی و، هغه به خلکو نه په زوره باندې پیسې اخیستلې، خلک به یې لوټ کول، خلکو نه به یې ډاکې کولې، غلاګانې به یې کولې، مختلف واردات به یې کول. کیسه خپله بیانوي چې زه یو پیره د خپلو ملګرو سره ناست وم یو ځای کې او په دې سوچ کې وو مونږه چې یاره په دې ځای کومه قافله تېرېږي نو مونږ به په هغې باندې حمله وکړو او هغوی سره چې کوم سامان دی وغیره دي هر څه چې دي پیسې دي نو هغه به ترې مونږ واخلو، مطلب لوټ به یې کړو. پخوا به داسې چلو چې دا خلک به یو ځای نه بل ځای ته تله نو د قافلې په شکل کې د ټولګي په شکل کې به تله، ځکه چې پخوا څه سهولیات نه و داسې خاص او هغوی به سفر یې په اوښ باندې کولې یا به یې په آسونو کولې یا به یې داسې پیاده کولې. نو مونږ ناستو په یو ځای کې، هلته کې د کجورې 3 ونې وې او وایي ما کته چې په 2 ونو باندې خو ډېرې زیاتې کجورې وې او یو ونه بیخي خالي وه د کجورې او چې په هغې باندې یوه کجوره هم نه وه. نو وایي ما ولیده چې په کومې باندې کجورې وي د دغې نه به یو مرغۍ پاسېدله او هغه ونه کې به کېناستله چې په کومې باندې کجورې نه وي. نو وایي دې مرغۍ داسې 10 پیرې کول چې دې سره به یو کجوره وه هغه به یې وړله، هلته به یې کېغوستله. ما ویل چېرې دا څه کوي، ورږه زه دې ونې ته وروخېږم او ویې ګورم چې دا څه قیصه ده. نو کله چې زه وروختم هغې ونې ته چې په کومې باندې کجورې نه وې نو ما ولیده چې دغلته کې یو ړوند مار پروت دی او هغه خوله کولو کړې ده او دا مرغۍ راځي دله یو کجوره په خوله کې ږدي او دا مارې خوري. نو زه سوچ واغستم، زه فکر واغستم او زه ډېر زیات حیرانه شوم او پریشانه هم شوم او جړا راله چې یا الله پاکه دا هغه مار دی چې نبی علیه السلام د دې د مرګ حکم ورکړی دی، خو اوس چې تا دا ړوند کړی دی نو تا د دې د رزق دپاره یو مرغۍ مقرر کړې ده چې هغه ځي او یو دانه راوړي او دته یې په خوله کې ږدي او دی بیا خوري. تا د ده دپاره کوم عجیبه بندوبست کړی دی او زه ستا کلمه ویم، تا باندې ایمان ساتم، زه ستا بنده یم، ځان ته ستا بنده ویم، خو بیا هم زه غلطې طریقې سره خپل رزق ګټم، غلطې طریقې سره د خپل رزق تلاش کوم او ستا نافرماني کوم. نو ما ډېر زیات وژړل، ومې جړل. نو په زړه کې مې یو خبره راغله چې زما بنده د توبې دروازه خو کلاو ده، توبه وکړه. نو ما چغې کړلې او ما توبه وکړله چې الله پاکه بس څه مې کړي دي هغې دپاره مې معاف کړي او آینده به داسې غلط کارونه نه کوم. بس جړل مې نو په دې کې یو هاتف یو فرشتې د الله د طرف نه آواز وکړو چې ای زما بنده مونږ ستا ګناهونه معاف کړل. نو وایي چې ما خپله توره راواغستله او هغه یې ماته کړله، واپس خپلو ملګرو له رالم او هغوی ته مې ټوله کارګزاري واوروله، ټولې قصه مې ورته وکړه چې څه وشو څه ونه شو. نو هغه ملګرو هم دا عهد وکړو، دا واده یې وکړله چې آینده مونږ دا غلط کار نه کوو او مونږ هم توبه کوو، الله طرف ته رجوع کوو. نو مونږ داسې چل وکړو چې هغه کم اضافي سامان مونږ سره کمې زاید کپړې وې، کم زاید سامان هغه مونږ وارتو، احرامونه مو او مکې طرف ته روان شو. نو کله چې مونږ 3 ورځې سفر وکړو په ځنګل کې نو بیا یو بستي راله، یو کلی رالی، نو مونږ کلي ته داخل شو. نو هلته کې یو بوډۍ وه، وایي هغه بوډۍ مونږ ته ویل چې په تاسو کې فلانې کوردي سړی شته دی؟ نو مونږ ورته ویل چې هغه مونږ کې موجود دی. هغې سره یو غونډ غونده کې وو، هغې نه یې کپړې راوباسلې او مال یې راکړه چې دا واخله دا واچوه. نو بیا مونږ ته وویل چې ما 3 ورځې نبي علیه السلام مسلسل په خوب کې لیدلی دی او نبی علیه السلام ما ته دا فرمایي چې دا کپړې والا او دا فلانی کوردي سړي له ورکړه، یعنې دغه مخکې به یې چې ډاکې کولې او توبه یې وکړله دله یې ورکړه. وایي ما ځکه ستاسو نه تپوس وکړو چې تاسو کې فلانې سړی شته دی. نو هغوی هغه کپړې واغستلې او هغه یې واچولې او وایي مونږ روان شولو مکې مکرمې طرف ته واپس او بخیر و عافیت هلته کې ورسېدو. نو په دې قصه کې زمونږ دپاره یو ډېر لوی سبق پروت دی، هغه دا دی چې مونږ همیشه دا وګورو چې یاره مونږ کم کاروبار کم روزګار کوو نو دا چرته د اسلام په نظر کې بد نه وي، دا چرته د اسلام په نظر کې حرام نه وي. نو مونږ له پکار دی چې همیشه د حلال او د حرام تمیز په خپل ژوند کې وساتو، چې کوم شیز حلال دی نو ټیک ده مونږ د هغې دپاره لاړ شو هغه سبب اختیار کړو، او چې کوم شیز حرام دی مونږ د هغې نه ځان وساتو. کومه لاره اسلام منع کړې ده یقینا په هغې کې د انسان فایده نه وي، په هغې کې د انسان نقصان
نقصان وي نو اسلام ځکه منع کړي. الله تعالی په خپل بنده باندې ډیر زیات خفه کیږي. کو چرته د انسان فایده پکې به نو الله به ورته حلال کړی وي، خو نه چې یو لار الله حرام کړې ده نو یقینا په دې کې یو پوشیده راز دی، یو پوشیده نقصان دی. سړی ته به خو ښکاري چې یاره بس مال دی پکې، دولت دی پکې، فایده ده پکې، خو په هغې کې پشي شا چې کم نقصان پروت دی هغه ته نه ښکاري. خو الله خو عالم الغیب ذات دی، هغه ته هر شیز په نظر باندې دی، هغه ته هر شیز ښکاري، هغه ته د هر شیز علم دی. نو چې کوم لاره الله منع کړله بس مونږ له پکار دی چې د هغې نه منې شو. امید لرم چې انشاءالله ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. که ویډیو هم خوښه شوي وي نو زمونږ دا پیج ضرور فالو کړئ او نور ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ او په یوټیوب باندې هم زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. جزاک الله خیرا کثیرا والسلام.